أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخي آياتونو کی الله جل شانه د يهودو د نصارو چې کوم د هغې اغا بد اعمالو بد عقیده وي الله جل شانه هغه بیان کړی. بیا الله جل شانه د دې په حق کې دا مو فرمایل چې تورات او انجیل دا تاسو منه پدې کې د الله د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تذکرہ موجود تا. بیا تاسو باندې د آیت د قران آیتونه لوستل شي او تاسو هغه د پاسه څنګه کفر کوي. د دې نه پس الله جل شانه د دې سورۃ کریمه حصہ شروع کیږي تر د 129 آیت پورې چې په دې حصہ کې بیان د جهاد دی او بیان او ذکر د قوانین 505 قانونو باندې الله جل شانه بیانې د پاره د بنیاد د یو جماعت چې د جماعت بنیاد د پاره 5 قانونا او 5 خبر لازم دي. اول دا چې اتفاق په توحید باندې کوي چې د الله په وحدانیت کې به اتفاق وکړي. دویم دا چې د الله په قران باندې او په سنت رسول الله علیه الصلاۃ والسلام باندې اعتصام کله که عمل کی مقبول به او دریم چې کوم دعوت والا خلق دي مبلغین دي د هغه د پاره سوري خبري سره د صفات د اهل کتابونو الله جل شانه بیان سلام پکې بعد انفاق فی سبیل الله د دې بیان راځي او بیا پس الله جل شانه چې کوم خپل میاس کې خبرې دي مشورې دي هغه دشمنان نه پټه ساتي. بیا پس واقعیت بدل برازي سره دا عمل نه په قوانینو باندې قوانین شرعي چې کوي. بیا په ذکر دا جنگ احد او پس مخ راځي چای کې په جنگ بدر کې د الله د قانون پیروي شو د رسول الله علیه الصلاه والسلام کامل اتباع شو نو الله جل شانه کا کبیر نصیب کړو. ان جنگ احد کې له پوند کې نافرمانی شو لکه کوتاهی شو نو الله جل شانه هو دا نتیجه ذکر کړي. او بیا په 129 نمبر آیات کې بیا واپس اعاده توحید د الله جل شانه وکي. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله او یریږئ الله تعالی حق تقاته څنګه چې هغه د الله نه د یریدو دا یعنی پورا و یریږئ د الله نه حق تقاته په پورا یری سره پورا یرا. عبد الله بن عباس رضی الله عنه په یو روایت کې راغلی دی وی ته مله صلوات والسلام فرمایل چې یا ایها الناس خلقوا اتقوا الله حق تقاته الله په اختیار باندې او یریږي ځکه چې د زقوم یا وخت را ودا په ځمکه باندې را پرې وتا نو ټول زمکه چې کوم دا په ترخجن شي ثم دنیا خلق دي د ټول معیشت په تاریخ شي نو چې دومره تاریخوالي په دنیا کې به یوې قطرې راځي نو په جهنم کې چې د چا خوراک هم دای بل نه کوي دا به سهالي. نو اتقوا الله حق تقاته الله په حق باندې یې پکار دا چې هغه چې الله تعالی کوم احکامات را لګل دي نو هغه منل پکار دي. د جهاد حکم راشي جهاد قتل پکار دي توحید منل پکار دي. او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا نقل دي چې اتقوا الله حق تقاته مطلب دا دی چې به ان يطاع فلا يعصى چې الله تعالی منل وکړي شي او نافرمانی ونه کړي شي د الله شکریا ادا کړي شي او ناشکری بالکل ونه کړي شي. الله یادول وکړي شي او یادول بالکل ونه کړي شي. ان شاء الله یادې ارته شکر ارته مباسط الله ارته مانی بس دا هغه په اختیار باندې یریدل دي حق تقاته مطلب دا دی. ولا تموتن او
مړه شي تاسو الا مگر وانتم په حال تاسو کې چې تاسو مسلمون تابعداري مسلمانان دي تاسو ته په حالت د ایمان کې مرګ راشي نو دا اشاره ته دا مطلب دا دی چې تاسو همیشه په ایمان باندې دائم اوسئ او ایمان چې کوم نه دایمي پاتې شي په ایمان باندې او په ایمان باندې دوام حاصل کړي په مسلمانانه باندې دائم پاتې شي اوس د دې الله تعالی دا بس باندې راځي الله تعالی طریقہ منتخب چې دا همیشواله په ایمان باندې او په اسلام باندې مسنګ راځي دا څو کارونه دي دا راټی واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا من قولوا لك بحبل الله فرسيت الله تعالی باندې حبل الله نمورا سدي نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د نبی علیہ السلام سره کړی دي چې نبی علیہ السلام فرمایل چې القرآن حبل الله المتين الله تعالی قرآن چې کوم دا الله مضبوطه رسیدا د قرآن عجایب ختمي کینا او دا د قرآن دی دا د کتاب دی دا سي لستلا چې په ډېر وایلو سره زړیږي نه کم سړی چې په قرآن باندې وینا کوي نو دا اختیار وي کم سړی چې په عمل کوي نه هدایت بمومي او کم سړی په منګولې لګي الله تعالی بہت صراط مستقیم نصیب کوي ترمذی کی روایت دی نو قرآن چې کوم دا حبل الله دی دا الله رسیدا په دې باندې بندگان ته تیارونه غنا دوزي په دې باندې هغه سماوي آسماني برکتونه نازلېږي نو الله جل شانه په او خيار ډاکټر یا نو هغه مریض ته کوم دی تعین د مرض کې مرض وبم خیا چې لکه تا کې دا مرض دی او بیا چې کوم دی ونده سبب هم خېچ دا مرض ولې راغلی دی او بیا ته علاج هم خي علاج وبم خیا دا که شان قران هم چې کوم دی مرض خودلې دي چې شرک دی شرک چې کوم دی دا مرض دی او بیا دا سبب هم خودلې دي چې عداوت دی دشمنی دا الله دا کتاب سره دشمنی دا الله دا انبیاء سره دشمنی دا دشمنی چې کوم دا د الله سره شرکیات کې سره اختش او علاج مرته خودو چې اعتصام به حبل الله الله په کتاب باندې کې من ګولو لګوي الله په رسې باندې قرآن دی ابو هريره رضی الله عنه روایت رسول الله علیه الصلاه والسلام یو فرمایل ان الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا الله تعالی تاسو په غزامن دي ظاهر کړی دا د دریو سيزونو او خفقان او غصه ظاهر کړی دا د دریو سيزونو رضا په دې باندې صفه چې تاسو د عبادت کوي الله سره هیڅ شریک نه ګرځوي او دا چې تاسو د الله رسول الله په ټول باندې راټینګي او دا خبره چې الله تعالی په تاسو باندې څوک مشران کړی دي هغه ته نصيحت کوي مشران هغه ته نصيحت کوي اوس بوتو کی چیرمن ته نشویل چې لکه دا پیسې ولې پټې نو وزیر اعظم ته بسو کوي چې تغالیا او دا په بیا جیل زین ختم نه لګي چې خللو جیل بیا معلومه مسله ختم نه لګي چې کوټ کې پروت نبی علیہ السلام فرمایلو اتا صبح هغه چاته نصيحت کوي داغه چې کوم دی خیر خواهی بلټوي کوم سړي په تاسو باندې مشر شي او الله جل شانه صف صفا قیل او قال چې کوم دی پدې باندې خپکی قابل اوزي اس قیل او قال تاوی ما دا او تا ایړه باندې چې بوختو کې خلک ایړه باندې نبی رسول الله باندې کړی دا او الله پاک په وسکی او د زائل او د مال ضایع کول باندې الله خپل او وسکی الله په وسکی الله په قابل چې مال ضایع کول د مال هغه د شبدین نه علاوه د مباح کارونه علاوه په دوه کارونه دی لګي او کثرت سوال ډیر ته پوښتنه ضرورت ته سیوا ته پوښتنه کول یو روایت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا قرآن چې کوم دا حبل الله المتين دا الله مضبوط رسیدا دا نور کار دی او دا شفاء دا قرآن کې شفاء دا نافع دا هغه څوک چې په دې باندې منګول ولګي هغه نفع ورکي عصمت نصیب کی او نجات مومي هغه سړی چې کوم سړی قرآن پسې شي کوم سړی قرآن ته بدایي کی نو دې وخت کامیابی مومي ایو بل روایت کې راغلي دي چې دا الله کتاب دې پدې کې هدا فيه الهدى پدې کې هدایت دی او نور دې پکې من تمسک به هغه څوک چې منګولې پدې ولګي او هغه به دې کې رونسي نو کان علی الهدى دې په هدایت باندې
ومن اخطا سوچ قرآن خطا کی بل چا بس روان شي بل چا بس روان شي په الله ګمرا بشي. د دې وجه الله جل شانه فرمایي چې واعتصموا بحبل الله، الله منګولې یا قرآن باندې چې کوم دې پټول عمل وکي جميعا پټول باندې، ولا تفرقوا مجدا کېږي او ولا تفرقوا دلبازي مکوي، دلبازي مکوي لکه څنګه چې يهود او نصارا وکړو نو دلبازي مکوي. دلبازي راځه چې عقیده کې دلبازي چې د عقیده په اعتبار سره دلبازي کېږي. ما یو قرآن راټینګ کې ټول یو د قرآن حقوق چې کوم نه د قرآن عقاید راټینګ کې ځان خپل تفریقي عقاید کې نه جوړوي. لکه د دې امت څخه څو شیعاګان شو، څو خوارج شو، څو معتزله شو، څو مشبهه شو، څو مجسمه شو، څو معطله شو، څو مجسمه شو، څو قدریه شو، څو جبریه شو. نو دا څنګه دا مکوي دا يهودو کار او يهودو نه سوارو دا کارو. نو کم سړی چې قرآن نه راټینګي او د قرآن عمل هغه نصیبینا قرآن راټینګي نه د قرآن تعلیماتو پس نزين نو په تفسیر راځي کې بیا الله جل شانه فرمایي واذكروا یاد نعمت الله نعمت الله تعالی. یو حدیث هو راغلی چې كونوا عباد الله اخوانا، تاسو د الله بندګان جوړ شئ او تباغوز مکوي، بغزونه ول سم ساتي او دا قشان یادا مطلب دی چې ولا تفرقوا تاسو دلبازه مکه بشن دلبازو د يهودو نه سوارو کې چای کوم بلا ډلې. البته یو غړلې دي چې پاکایدو کې نه دي لکه د حنف او د شوافی او د موالک او د حنابلو، څوک حنبلیان دي، څوک شافعیان دي، څوک کمنو حنفیان دي او څوک مالکیان دي. دا نه یادیا دا ډلبازي نه ده، بلکې دا خو په قرآن او سنت باندې عمل او په تشریحات کې اختلاف دی. نو دا مضمون او د قرآن چې کوم معنا کړي نه دي. قرآن چې کوم معنا کړي دا په عقیده کې دي. عقیده ټول د توحید علم برداران دي، ټول موحدین دي، دا غیر والدي واغه شافعیان دي او حنفیان دي او مالکیان دي او حنبلیان دي، ټول مسلمانان دي. البته د قرآن او د سنت په تشریحاتو کې اختلاف دی او دا اختلاف چې کوم مضمون نه دي. دا د صحابه په بل سره اختلاف دی. صحابه کرام هم چې کوم اختلاف په ډېرو مسایلو کې وبل سره مالا باغیبت نه دی ویلي، بده پدی ویلي چې سره په عقیده کې اختلاف دی. نو ولا تفرقوا متاسو ډله بازه ما کوي. واذكروا یاد کې نعمت الله تعالی علیکم چې کله په تاسو باندې ایسا وخت کې کنتم چوي تاسو اعداد دشمنان د اوسو د حضرت چې کوم شپږ شریکاله دشمنی و پسونه مړ پکې شو. نو دا تاسو حالت خدای غوډا و. نو فالف القرآن ګور چې کله نازل شو او دین اسلام راغی نو فالف بین قلوبکم، فالف پس جوړه خواست الله تعالی بین قلوبکم بین د زړونو تاسو کې، فاصبحتم نو ګرځیدل تاسو بنعمته بنعمت دا باندې اخوان. قرآن چې راځو خلق غنو شو ادا سغنو شو چې دا غي بیا د حضرت عکرمه د جنگ یرموک واقعا مشهور ده چې یو بل له ابو کولې ځان ته تند مرګو خپل مسلمان له ترجیح ورکړل ابو باندې داسي ابو بیا دا کړل دا یو انصار او د مهاجر یو بل سره آشنا و بل جناتونه یو بل سوي شل دا دې پوښتنه چې په وخت ذکر یو خزه طلاق خپل مهاجر له ورکړه داسي ابو بلی قائم کړ. وکنتم وتاسو علی شفا بغال حفرة د کندې دوغل کندا من النار د اور د جهنم بغاړه وي ولی په حالت د ایمان کې هنو نو فانقذکم بس الله بچی تاسو من هدا غړلې داغه کندنا الله کله بچی او په دنیا کې الله جل شانه صحابه کرام الله اعزازات ورکړل جنت کې څوک سرداران څوک جنتیان په دنیا کړو. كذلك هم ذكرن کې يبين الله بيان الله لكم تاسو ته آیات خپلتنا لعلكم تفاذا تهتدون هدايت مومن. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعملا متقبلا. اللهم اشف مرضانا المسلمين يا شافي المرضى شفاء من الغد والمسلمين. وصلى الله تعالى على خير محمد واله وصحبه.